یو سوشل میډیا دی او د یو هلک نه تپوس کوي حالانکې هغه هلک ښه متشرع دی ښکلې ږیره ده د هغه نه یې تپوس وکړو ورورې دا ختم نبوت څه ته وایي معدې به اوس ښه مضبوطه وایي چې ختم نبوت د پیغمبر مبارک صفت دی او معنی دا ده چې د حضور پاک نه پس نه بل پیغمبر شته او نه به راشي په دې پوه شوې تاسو باندې زوتوم سبق ختم نبوت څه شی دی د چا صفت دی ووایه یو ځل بیا ووایه که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې ختم نبوت څه شی دی څه به وایه د نبی علیه السلام صفت دی پوهېږې او کوم صفت دی چې پیغمبري پې ختمه ده پوه شوې پیغمبري پې څه ده نه وروسته بل پیغمبر راغلی دی نه به راشي نو د هغه صوفي صاحب نه یې تپوس کو وایي ختم نبوت څه ته وایي ما ورته وایي یاره څه ووایم نه وي دا خلک چې جلسې کوي په جوماتونو کې او پوسټرې لګوي ختم نبوت دا څه شی دی او ورته وایي دا چې د ماشومانو ختمونه یې هغې ته وایي های های ما دا په پنجاب کې د جرنالیزم پرچه وه نو هغې کې یو سوال راوستی و نو هغه پنجابیانو یې داسې جواب لیکلی و داسې چې اخبار ته راووت هغې کې سوال دا کړی و وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مختصر نوٹ لکھیں یعنی د حضور پاک متعلق مختصر او لکھیں نو یو کس پہ لکھلیو کہ آپ کشمیر میں پیدا ہوئے تھے کہ حضور پاک کشمیر کے پیدا ہوئے بل پکې لیکلیو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک مالدار گھرانہ میں پیدا ہوئے تھے په مکه کې په یو مالداره کورنۍ کې پیدا و میټرک تک تعلیم مکہ میں مکمل کیا لسمې په مکه کې پاس کړی او بیا اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی تشریف لے گئے تھے اعلیٰ تعلیم له آکسفورډ یونیورسټۍ ته تللی دا زموږ حال دی یقین په خدای که زه حیران شوم تاسو مه یادوئ تاسو خو شکر د جنتیان یې الحمدلله تاسو له خدای د مولانا نور محمد صاحب غوندې مولانا صاحب غوندې عالم درکړی او د مولانا نثار صاحب غوندې عالم خدای درکړی او داسې نور عالمان دي ما نه دې خفه نه شي ما نه نومونه یېرېږي نو تاسو خو د هغې علماو لاندې ژوند تېر کړی دی الحمدلله تبلیغ سره هم تعلق دی د علوم حقانیې سره هم تعلق او نسبت دی نو تاسو په دې پوهې خو ډېرو خلکو ته ګورې دا پته نشته چې حضور پاک کله پیدا دی کم ځای پیدا دی کم ځای وفات دی یو سړي د بیت الله خوا کې ولاړو او زما یو نږدې رشته دار راته وی وی ما ته وایي چې دلته خلک طواف کوي د دې بیت الله نه نو په دې کې د پیغمبر علیه السلام قبر دی ما وی انا لله و انا الیه دا خو د خدای کور دی ظالمه د هغه قبر مبارک خو په مدینه شریفه کې دی نو په دې ځان پوهې کې ختم نبوت څه ته وایي د حضور پاک صفت دی وایي په شوق وایي او معنی څه ده چې پیغمبر علیه السلام اخیری پیغمبر دی پوه شوې پې د هغه نه پس نه بل پیغمبر رسول نبی راغلی دی او نه به راشي او نشته دی او اوس دا د پیغمبر صفت دی که چا په دې کې روانې وکړو د ختم نبوت نو د پیغمبر غټ دشمن ته بل نشته دی دا د حضور پاک غټ دشمن دی یقین په خدای وکړه چې د پیغمبر غټ دشمن دی غټ او د هغې به زه تاسو یو مثال درکړم په غزوه احد کې د احد په غزا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مبارک شهید شو چې حضرت حمزه او د چا د لاسه شهید شوی دی د یو کافر وروسته بیا مسلمان شوی دی د هغه نوم وحشي ابن حرب وحشي بس یا لمسول او قصه اوږده ده وایي زه به د ذات کم خو که حمزه دې شهید کړ نو حضرت وحشي وایي کافر و هغه وخت کې وایي یو تیږې شاته ورته پټ ناستم ما سره یو وړه غوندې نیزګۍ وه په هغه نیزګۍ به خلکو ویشتل کول وی چې حمزه صاحب زما مخکې را تیر شو وی ما هغه نیزګۍ وروشغوله وی خاص په دې نوم ولګېد نیزه تې شاته ووته ما پسې ګواښ وکړو خو را پرېوت
شهید شو. څوک دی؟ حضرت حمزه، زمونږ د ښکلي مبارک پیغمبر تره، سکت تره. او بیا چې شهید شو نو پوزه یې ترې پرې کړه، غوږونه یې ترې پرې کړل، شونډې یې ترې پرې کړې، سترګې یې ترې وویستې، مسله ورته وایي. او دې نه امیل جوړ که په تار کې یې واچول. نو یو ښځه وه هنده، وروسته خدای هغه مسلمانه کړې، هغه وخت کافره وه. نو هغې هغه په غاړه کې واچول، ځکه د حمزه په بدر کې د هغې تره وجلی و، شیبه. غاړه کې واچو، امیل یې که او د خوشحالۍ نه ګډېده. او د حضرت حمزه سینې وشلوله نو زړه یې ترې راوویسته او اینه یې ترې راوویسته او چکونه یې پرې ولګول. او دی خوړل خو تېر یې نه شو، الټه یې کړل. چې حضور پاک ته پته ولګېده، اوهو ډېر غمجن و. اسد الغابه کې دا روایت شته، کتلی شي. ډېر خفه شو، ډېر غمجن. دا زما د ترن سره دوی څه لوبه کړې ده. سید الشهدا شو، د شهیدانو سردار. غوږونه یې نشته، سترګې یې تیستې دي، پوزه یې ترې پرې کړې ده، شونډې یې ترې پرې کړې دي، سینه یې چاک شلېدلې ده، زړه یې نشته، اینه یې نشته. دا زما تره سره دوی څه کړي دي؟ ما خو د یو غټ کافر متعلق هم داسې نه دي ویلي چې داسې ورته وکړئ. دې ظالمانو خو زما تره سره ډېر ظلم کړی. او هغې ښځې حضور پاک له یو چیلنج ورکاو چې ستا د تره اندامونه مې دا د غاړه کې پراته دي او خوشحالي کوم، ګډېږم، راشه که څه مې کولی شي. ډېر دړمن و حضور پاک، چا سره د خدای دا مسله نه پېښی. انتهایی دړمن، دومره دړمن و چې رسول الله مبارک وفرمایل ویله مې غواړي چې دا تره خښ نه کړم دا حمزه، چې همدقسې په دې ځمکه پروتي او دا مارغان او دا زمري او شرمخان او ګیدړان یې دا غوښې وخوري، چې د قیامت پر ورځ خلک د قبرونو نه پاسي او زما د تره غوښې د مارغانو او د دې حیواناتو د سینو نه روځي او د خدای په دربار کې ودرېږي. خو که نه خښوم نو خلک به خپل مړي نه خښئ، شهیدان به نه خښئ، چې حضور پاک نه دي خښ کړی، مونږ یې ولې خښ. نو بیا اووه جنازې پې شوې، دفن شو. هغه وحشي له خدای ایمان ورکړه. چې کله مکه فتح شوه، دی وتښتېد طایف ته. طایف کې وحشي ویله کې ایمان پرېوت. د ایمان رڼا ډېره خوږه رڼا ده، په خدای قسم. مونږ تاسو ته د ایمان رڼا معلومات نشته. د ایمان په رڼا هغه څوک پوهېږي چې چا تیاره لیدلي، چې چا تیاره نه لیدي هغه د رڼا په خوند نه پوهېږي. د روغ صحت په